دا ما نافیه ده په معنا د لیس سره ده. دا تشبیه اسم د ما ده، وجن خبر د ما ده. فسون دا سون نه ماخوذ ده. سون په معنا د حفاظت سره ده. اهالی جمع د اهل ده. تمام اهل مراد ده خو اهل سنت والجماعت، یعنی خلق د اهل سنت والجماعت چې کوم اهالی دي اهل ده. معنی دا ده ومت تشبیه للرحمن وجن، لیس التشبیه له سبحانه وتعالى ومت تشبیه للرحمن. نه د تشبیه لپاره د الله پاک پر تشبیه بیانول وجهن، دا طریقه مستحسنه نه ده. دا طریقه د اهل سنت والجماعت نه ده. وجه په معنا طریقې سره ده. داسې طریقه متبعن چې هغې اتباع وشي، چا د اهل سنت والجماعت مسلک وي. ومت تشبیه للرحمن، نه د تشبیه لپاره د الله پاک طریقه مستحسنه، وجن طریقتا مستحسنتا، چې ته د الله تشبیه وایې. فسون انزاکا، سن په معنا د حفاظت سره ده. ته محفوظ که د اعتقاد فاسد نه. انزاکا د فاسد اعتقاد چې ته تشبیه د الله چا سره وایې، دې نه ته محفوظ که د اعتقاد فاسد نه. چوک محفوظ کا اصناف الاهالی، اهل علم، چا اهل اصناف په باندې صنف جمع د صنف ده په معنا د اهالیو سره. اهل اقسام د اهالیو د اهل سنت والجماعت، دا دې نه محفوظ کا. ځکه دا داسې خلق دي اصناف الاهالی، اقسام د اهل سنت والجماعت، دا داسې خلق دي لا یروج عندهم الامر القاصد. دوغه ته کوټه شای نه چلیږي چې یو شای کوټهی قاصد معنی کوټه شای، دوغه ته نه چلیږي. انا دوغه ته معروف ګرځي. دا خلق دې نه بچ که، دا نه چلیږي دا کیسه چې د الله تشبیه ته وایې مخلوق سره. دا غلطه ده. دا کوټه خبره ده چې الله تشبیه مخلوق سره وایي. نو داسې مه کوه چې معطله ونایي. ته وایې چې الله معطل ده، نعوذ بالله، هیڅ کار نه کوي. دا ټول شیان یې حواله کړي دي. حالانکه کل یوم هو فی شان، الله فرمایي زه په هر آن کې، په هر یوم کې په شان کې یم. یعنې الله پر شان، شان په معنا د صفت فعلي سره. الله یفعل، یرزق، یحیی و یمیت و یعز و یذل. دا د الله شان ده علی سبیل التسلسل. دا څه چې الله معطل ده. دا ټوله دنیا الله چلی که نه. نو دا نه ده الله نه ده معطل چې کارونه یې نورو ته حواله کړي دي، او الله معطل ده، فارغ ده. نه الله خو متصف بی صفات ده. الله خو خالی یعنی صفات نه ده. الله پر صفات ذاتی دي، صفات فعلی دي فی کل آن. نو ته معطلهونه مه کېږه، اما مشبههونه کېږه چې الله تشبیه مخلوق سره وایي، او الله پر داسې صفات ثابت ہے چاہے مخلوق والی، او الله تشبیه مخلوق سره وایي چې الله پر ید ده که یدنا، لکه زمونږ لاس. الله پر وجه ده سبحانه که وجهنا، لکه مونږ وال مخ. نو داسې دې نه ځان وساته. مشبههونه مه کېږه چې تشبیه الله مخلوق سره ووایي. ځکه الله فرمایي که نه چې لیس کمثله شیء، لیس مثله شیء، یا لیس مثله شیء.
چې نفي د مثل المثل وشوه نو نفي د مثل خو په طریقه اولا وشوه اگر که الله مثل نشته یا د کاف زائد ده د الله مثل څوک نشته نه په جنس کې شریک نه په نوع کې شریک نه په صفاتو کې شریک نه په صفاتو ذات کې څوک شریک نه په صفاتو الافعال کې څوک شریک نه په صفاتو ثبوتیه کې شریک نه په صفاتو سلبیه کې شریک وما التشبیه للرحمن الله تشبیه ما وایي مخلوق سره دا لیس وجهن و طریقا متبعا دا داسې طریقه نه ده چې دې تابعداري کړې د اهل سنت اهل سنت دې نه اجتناب کوي الله تشبیه نه وایي مخلوق سره فسنن ذاک اصناف الحال دې نه بچ کا اقسام د اهالی او د اهل سنت والجماعت لیس کمثله شیء الله فرمای لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر الله مثل نه لري نو دا په مشبهه ورد ده چې کوم خلک تشبیه الله وایي په ذات کې الله ذات کې تشبیه وایي او دا وایي چې الله مثلا انسان ذات غوندې ده یا مثلا پیرانو ذات غوندې ده یا مثلا سپوږمۍ غوندې ده یا مثلا شمس غوندې ده دا تشبیه فی ذات په تشبیه فی ذات الله رد وکړ لیس کمثله شیء الله غوندې هیڅ څوک نشته الله ذات غوندې بل ذات نشته بیا الله فرمایي او سمیع البصیر دا سمیع البصیر دا رد مشبهه فی صفات وبالجملة الثانية دوما جمله کې ده سمیع البصیر دا رد په معطله ده معطله کوم خلک دي چې صفات نفي کوي او وایي الله پر سمع نشته بصر نشته دا صفات نشته الله پر ځکه دې کې خو تشبیه دی الله د خلق سره نه موږ تشبیه خلق سره نه ده الله سمیع البصیر الله ویلی دي هو سمیع و هو سمیع البصیر الله ویلی دي خپل ذات پاک ته سمیع صاحب ویلی دي خپل ذات پاک ته بصیر ویلی دي سمیع خو دې ته وایي د پر سمعي او بصیر دې ته وایي د پر بصري ها خدا ټیک ده چې له بصر لا کابصارنا ولو سمع لا کاسمعنا الله پر سمع بصر شته خو مخلوق سره تشبیه غلطه ده مخلوق غوندې نه ده نو دا په معطله ورد ده او سمیع البصیر چا صفات نفي کوي رحمان وما التشبیه للرحمن رحمان باندې کې دا تحقیق ده چې دا اسم مختص ته الله سره غیر کې نه استعمالیږي ځکه رحمان خو عام الرحمت ته وایي عام الرحمت خو صرف د الله خاصه ده سبحانه مونږ تاسو کې بچه رحمي معمولی که مهرباني وکړي ډوډۍ چاته ورکړي مثال چای ورکړي نو دا معمولی مهرباني رحمان فی دنیا والآخره دا د الله مختص صفاتونه ده اوس سوال ده چې دا بني حنیفه یوه قبیله وه مسلمه کذاب نبوت دعوه کړې وه نعوذ بالله دا بني حنیفه چې و دغه ایمان په راوړی و دا مسلمه کذاب و دا د نبی مبارک زمانه کې و صلی الله علیه وسلم نو حضرت مبارک وفات صلی الله علیه وسلم او حضرت ابو بکر خلیفه شو او سیده جنگ ته واستول کسان ګوره حضرت مبارک وفات ته صلی الله علیه وسلم جنازه لا نه ده شوې صحابه یې سیده واستول جهاد ته دومره لوی اهمیت چې حضرت مبارک وفاتی صحابه باندې غم و هغه له ډېر غم نه لیوني شو خو جهاد دومره غټه فریضه وه چې حضرت و جنازه نه ده شوې جړاګانې شولي دي او ابوبکر صاحب دا واستول مسلمه کذاب ته یې لاړل اصل کې دا روان و به اطلاع راله چې نبی مبارک وفات شو صلی الله علیه وسلم دا واپس شو دا خلق واپس بیا لاړل
ابوبکر واستول جهاد ته یې واستول نو دې سره جهاد یې وکړ چې دا مسلمه کذاب نبوت ده وکړې وه سخت ډېر شهیدان وشو ډېر زیات سوونو شهیدان وشو په دې ځای کې خدای رب قتل کړ دا مسلمه کذاب او دا وحشي قتل کړ وحشي یو صحابي و حبش و تک تور و نو په جنگ احد کې د ده له لاسه حضرت حمزه شهید و دی هلته کفارو نه و مشرکینو نه و ګټ سره ورته پټ و نو حضرت حمزه خو ډېر لوی مجاهد نو حضرت حمزه ده وواله په نیزې شهید او نبی مبارک ته سخت درد ورسېدی په دې خبرې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شو او بیا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه کورواله وه هغې غوښې خولې باندې چک ولګولې یعنې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه غوښې په چکې باندې دغه کولې دومره غصه یې وه ځکه دې زوی قتل شوی و جهاد کې د دې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه کور والے هنده دا وحشي له لاسه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شو بیا چې کله فتح مکه وشوه که نه عام اعلان وشو بعضې کسان نه شو معاف هغه قتل شو او دا وحشي دا هم د مشرکینو کې و حضرت مبارک ناسته صلی الله علیه وسلم بیعت کوي د ایمان چې دا وحشي هم راغی دا بیعت ته راغلی حضرت مبارک ته مخ ته کېناسته حضرت ولیده چې دا خو وحشي ده هغه یې ما تره شهید کړی ده نو دا یې ورته ویله وحشي ته چې هل تستطیع ته دا طاقت لرې چې ما مخ ته نه راځې بس صرف دا طاقت ته لرې نور خو یې څه نه ورته ویله بیعت ته یې ورسره وکړې مؤمن سره خو دا یې ورته ویله چې ته دا طاقت لرې چې ما مخکې نه راځې چې زه د وینه نه مخامخ بس وحشي سیده لاړه یو جینه ووته لاړ بیا د نبي مبارک مخ ته نه راته ځکه حضرت ته به تره یادېده که نه رضی الله تعالی عنه ډېر غمګین و حضور خپل تره پسې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه بیا وحشي ویله چونکې ما نه دا غلطي شوې ده چې ما د نبي مبارک تره شهید کړی ده نو زه به اوس په اسلام کې داسې یوه غټه کارنامه کوم نو دا هغه نه و دا مسلمه کذاب دا ده قتل کړ دې وحشي قتل کړ سخت یې قتل کړ دا د وحشي کارنامه وه نو دغه بني حریفه چې دي دغه مسلمه کذاب ته ویله رحمان الیمامه دا د یمامې جنگ یمامه دا د یمانې رحمان ده نو اطلاق ته رحمان خدا ده په غیر الله یې کړی ده د بني حنیفه و مسلمه کذاب ته رحمان ویلی او دارنګه یو شاعر د بارې کې وایي یا رحمان هغه بارې کې مسلمه کذاب بارې کې وانت غیث الورا لا زلت رحمانه ته غیث الورا باران همیشه رحمان دی د ده بارې کې ویلي جواب دا ده چې موږ چې وایو چې رحمان دا مختصاتو دی الله نه ده دا چې معرف بلام استعمالي الرحمن بعضې دا جواب کې زمخشري چې نو من باب تعنتي دا دو ضد ده هسې جرأت شرارت چې یو سړی پیغورونه جوړوي او اشارې کوي او دا نو دا دو تعنت ته د دې بني حنیفه و چې ده ته رحمان ویله ولا يمضي على الديان وقت وازمان واحوال بحالي دیان په معنا د مجازي سره ده جزا ورکوونکی دا دین نه ماخوذ ده په معنا د جزا سره مالک یوم الدین الله مالک ته ورځې د جزا ده دیان دین نه ماخوذ ده دین جزا ته وایي
دیان په معنا د جزا ورکوونکي سره ده. الله فرمایي لکم دینکم ولی دین. او حدیث کې راځي کما تدینو تدانو. ته څنګه عمل کې هغه څه به جزای. دا دیان چې ده دا اسم صفتی دی الله ده. اسما دو قسمه دي. یو اسم ذات ته چې لفظ دی الله مبارک ته. اسم ذات څه ته وایي؟ ما یدل علی ذاته تعالی. دا اسم ذات ته. ایو اسماء صفتی دي. اسماء صفتی دال دی. هغه چا ته وایي؟ دا هغه اسماء ته وایي تدل علی وصف قائم بذاته تعالی. چې دا دالی په وصف باندې چې قائم په ذات پورې. ان ذات موصوف بالصفات. هغه ته اسماء صفتی وایي. لکه رحمان، رحیم، مالک، دنیا اسماء صفتی دي. نو دا دیان چې ده دا اسماء صفتیونه ده. دیان په معنا د مجازي سره ده. وقت زمان یو معنا ده. وقتون زمان وقت یو معنا ده. خاطر یو معنا ده. نو وقتون پسې و ازمانون وای. دا ولې وای؟ کدای شي دا شاعر ناظم زړه کدای چې وقت نه مراد وقت معینی، ازمانو نه مراد ازمنه مختلفه، ماضی، حال، استقبال. و احوال حال صفت غیر راسخ ته وای. کوم صفت چې غیر راسخی اته حال وای. لکه جانی زید راکبا دا رکوب صفت غیر راسخ ده. هر وخت خو نه کنه خو کله یې کله نه. نو صفت غیر راسخ دې ته وایي حال. نو دا معنا ده چې ولا یمضي علی الدیان وقت نه جاری کیږي په الله باندې سبحانه. ان مقارن کیږي الله سره وقتون. الله سره د وخت مقارنت نشته. و ازمانون ان الله باندې جاری کیږي زمانه. نه اوقات جاری کیږي نه زمانه. لا یقارنه وقت. الله سره نه د مقارن وقت چې انفکاک ممکن نه. ځکه د الله صفات خو هغه دي کنه چې الله نه انفکاک نه کوي. ځکه الله منزه ده د دې نه چې د باندې وخت تیر شي یا حال په تیر شي. ځکه زمانه، مکان، حال دا خو مخلوقتون لله تعالی. دا خو مخلوقات دي. نو دا مخلوقینو باندې جاری کېږي، په خالق نه جاری کېږي. ځکه الله نه ده متصف په صفاتو د حدوث. بیا خو به لازم شي قبول د حوادثو التغییر. ځکه دا ټول امارات کې حدوث دي. وقت، زمانه، مکان دا خو د حدوث نښې دي. حالانکه الله قدیم ده بذاتی و صفاتی. الله ذاتن هم قدیم ده، صفتن هم قدیم ده. نو الله باندې حالات نه جاری کېږي. حالات یعنی صفات. دا حالات الله باندې نه جاری کېږي. حالات هغه صفت غیر راسخ ته وایي. نه جاری کېږي الله باندې. نه د مقارن الله سره وقت. ځکه الله منزه ده د دې نه چې د باندې اوقات جاری شي، حال په جاری شي. صفت غیر راسخ. ځکه زمان دا، مکان دا، حال دا، صفت غیر راسخ. دا خصوصا د مخلوق ته. دا حوادث دي. الله منزه د حوادثو نه. او د الله قدم ثابت ده. هم بذاتی و صفاتی و احوال ولا یمضي علی الدیان وقت. نه جاری کېږي په الله سبحانه باندې وقت.
و ازمان زمانه این ازمنه مختلفه حال ماضی استقبال و احوال الله باندې احوال نه جاری کیږي احوال یعنی صفات هغه صفات چې غیر راسخي دا په الله نه جاری کیږي بحالین ای فی حال من احوال الانسان وغیره من ذوی الاحوال په یو حال کې د احوال د انسان نه یا په یو حال کې د احوال د مخلوق نه یا ذوی الاحوال په یو حال کې په الله باندې دا نه جاری کیږي خالی ورپسې وایي مست دی